په سویډن کې د قرآن پاک بې ادبۍ خلاف د احتجاجونو لړۍ په نړیوال کچ سخت زور نیولی دی. د پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ دا ګلونه ماشومان هم د دغه لړۍ حصه ده. د دې ماشومانو دا احتجاج نړۍ په دې خبره باوري کوي چې اسلام حق دین دی او کتاب الله رښتینی کتاب دی. په احتجاج کې شریک د اقرا تنظیم مشرانو د هیواد واکمنو نه د غندنې په ځای د سخت قدم پورته کولو مطالبه وکړه. متحده هغه خو په دې بنیاد باندې جوړ شوی چې د تمامو مذاهبو د هغې حفاظت به کولی شي او د هغې کې به ګستاخانه چې کوم کارونه کېږي د هغې مخنیوی به کېدی شي. نو موږ اقوام متحده ته اوس هم دا اپیل کوو چې د دې مخنیوی نه وکړی شي او دې لپاره دې داسې یو قانون پاس کړی شي چې آینده لپاره دې داسې حرکتونه نه کوي، ورنه دنیا کې چې کوم امن دی د امن بعد تباه برباد کړی شي او عالمي خانه جنګۍ طرف ته به خبره لاړه کړي شي. اعظم صاحب د طرف نه صرف دا احتجاج کافي کله نه دی. موږ وزیر اعظم صاحب ته دا وایو چې موږ هم دا احتجاج کوو او د دې احتجاج اعلان ورکوو او تم دا د احتجاج اعلان کې بیا په موږ کې پتا کې فرق څه شی پاتې شو. دا د پاره خو عملي اقدام پکار دی، د دې سفارتي تعلقات کنټرول پکار دي، سفیر د دې ملک بدرکول پکار دي. احتجاج خو زموږ کار دی چې موږ په اپوزیشن کې نه یو، عوام خلک یو او موږ به بهر روز احتجاج وکړو. ته خو تاسو سره خو طاقت دی، ته خو وزیر اعظم یې، ته خو هر څه کولی شي. نو تا لپاره د احتجاج څه ضرورت دی؟ تا لپاره عملي کار پکار دی. نو د دې وجې نه زموږ د خپل وزیر اعظم نه بلکور پر زور اپیل دی، لهذا دا تشي بانیری او په دې تشو بانو باندې خلکو ته په سترګو کې خاورې مه ورچوئ. عالمي طاقتونو ته زما د طرف نه، زما د مسلمانانو وروڼو د طرف نه دا درخواست دی چې د داسې ناولي کارونو خلاف دی یو قانون جوړ شي او ملوث تنانو ته کړي سزا ورشي چې آینده د دنیا د امن خطره کې نه پروزي. دا خو حقیقت خبره ده او دا زمونږ به حیثیت یو مسلمان ایمان دی چې کم خلک دغه رنګ ګستاخي کوي بس ژوندی نه پاتې کېږي، هغه ته د زندګۍ د باقي زندګۍ حق نشته. انشاءالله ډېر زر به تاسو دا واورئ چې دا دوه کم چې ګستاخو دا به ډېر زر انشاءالله د اسلام پتنګان دا دغلته به د سپي په مرګ باندې وژني انشاءالله. کاش چې زما وس دونه کېدی چې زما لاسونه د دې تر ګریوانه رسېدی شوې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دې نه ما د چمغړک نیولې وې او د دې نه ما په خپلو ګوتو کې دا ساه ویستې وې. انشاءالله زما دا قوي امید دی چې انشاءالله دا موقع به الله مال راکوي او زه به د دې ګریوان ته لاس اچوم. سویډن سره داسې خاص ملک نه دی او نه ورسره ستاسو دا دونه ژور تعلقات دي. سویډن سفیر د نمونې دپاره دا بهر کوي چې آینده زموږ په ملک کې دغه رنګ انتشار جوړولو کوشش وکړي. زما د موجوده حکمرانانو ته او پی ډي ایم حکومت که دی که زموږ ایکس وائی زیډ هر چا حکومت دی کم چارواکي چې دي زموږ د فوجي سربراہ اسې منیر صاحب چې کوم دی حافظ قرآن دی په خپله نو هغه ته خو پر زور اپیل دی چې دا په حکومت باندې زور واچوي چې د سویډن سفیر کوم دی هغه د ملک نه بهر کړي. پرلپسې داسې قسمه ناوړي کارونو مخه نیولو کې د نړۍ په سر د زورورو ملکونو کردار به ډېر مهم وي، ګنې نتیجه به د تباهۍ لارو نیسي چې خلاصې به صرف مرګ وي. لطیف الله داودزی، خبریال، پېښور.